دا تګ راتګ چې کوم دی د دواړو غاړو پښتنو دې کې دا وینا کېږي چې ویزا پاسپورت دا ختم کړي شي. او جی دا تقریبا دا خبره شوې ده. زه دا ګڼم چې دا هم لکه ممکنه نه ده. نو اوس بل حال څه دی؟ بل حال هغه دی چې کم پاکستان د چین سره کړی دی او کم پاکستان د ایران سره کړی دی. د چین سره د دې ایڈجسټمنټ 1956 کې دا دی چې پرمټ راهداري به موږ ورکو د ګلګت بلتستان خلکو ته او دی به د سنکیانګ یعنی کاشغره پورې دی تلی شي د راهداري په ذریعه سره کم چې ډیپټي کمشنر یا چې کم د پولی په غاړه باندې کوم ډیسټریکټ راځي هغه ورکول شي. همدغه رنګه زمونږ د ایران سره یو لاسلیکنه شوې ده په هغه کې هم موږ راهداري پرمټ اخلو د 1500 ورځو د پاره تقریبا 80 کیلومتره د نن چې کوم بلوچ قبایل آباد دي د تافتان نه مخوا د چابهار نه مخوا او ورسره د پنجګور نه مخوا لکه دغه بارډر چې کې ملګری دي کسانزي بلوچ قبیله شاوادي یا کاروبار کوي یا خبرې اترې کوي لړشي راهداري پرمټ والی هغه ټول اون ریکورډ دي تیر شي او د ریسټریکټډ دي چې سونه حد د لپاره مقرر شوی دي د پای کې سفر کولی شي. هند سره موږ داسې لاسلیکنه نه لرو او دا هغه ظاهره خبره د تاریخي وجوهات دي سیاسي وجوهات دي دفاعي وجوهات دي. خو چون کې زموږ په دې بارډر باندې په 2600 کیلومتره سره خوا کې چې کوم د ایران بارډر دی دا یو ایڈجسټمنټ د بلوچ قوم ته حاصل دی. نو زه دا ګڼم چې د دواړو هیوادونو کې کینی په سپینیته سره نو دې حد پورې کېدی شي ځکه چې د چمن باندې چې کوم میشته اچکسي دي کاروبار کوي هغه دا چې موږ کندهار تم تلل نه غواړو موږ خو صرف دغه سپین بولډکه پورې سو بیا دغه شان هغه دا وي د نورث کسانو وي د ساوث وي د کورم وي چې ځنې کې رشتې داسې شوي داسې هم شوي دي چې پټي اخوا پاتې شوي دي کور دی خوا پاتې شوي. په ساوث کې داسې ځمکې شته چې په ځمکې هغه طرف ته پاتې شوي او کسان دې طرف ته پاتې شوي. ایون دا چې طالبان کله رالل نو هغه ملکانو ته وایي چې یاره راشه دا ستاسو ځمکې دي د دې حساب کتاب تاسو وکړئ که نه ځکه چې دا خو نیکت کتاب پسې خطرې دي. نو زه دا ګڼم چې دا ډیویژن چې کوم دی خط ډیویژن ځان له خبره ده خو د پورې راپورې میشته چې کوم قبایل دي هغې ته دي یو لار ورکولی شي. خو موږ دا وکتل چې هر کله د 15 اګست 2021 نه پس اوس که تاسو وګورئ تر ډېره حده پورې د چمن بارډر موچتي د تورخم بارډر موچتي که دا خبرې څوک کوي چې یاره دې باندې سمګلینګ ځکه چې د حکومت او د چارواکو غټه وینا دا ده سمګلینګ روانو. نو په 2013 کې کابینټ ډیویژن د وفاق چې کومه انویسټیګیټیو کمیټي وا د اویل اینڈ ډیزل سمګلینګ باندې د ایران د لارې هغوی ریټن کې په خپل ریپورت کې دا جمع کړي دي چې کومه خبرې چې کیږي کومه دعوی چې کیږي دا غي 0% هم د ایران نه د بارډر نه د تیلو د ډیزلو د سمګلینګ عادت شمارو منو صرف 0%. نو دا په کال کې $1 ارب جوړیږي. زه دا نه غواړم چې دونه غټ سمګلینګ د چمن د لارې کیږي یا د تورخم د لارې کیږي. بل په دې کې اسف صاحب دا هم مونږ ګورو چې د ډیرو د خاندانونو یا د قبایلو ځکه چې دلته انډستری نشته د ډیرو ځینو کې د زراعت هغه پوزیشن نه دی د اوبو نشتوالی دی په دغه سیمو کې دی ناست هم دغه د بارډر بارته چې په تا بند که متبادل تا ورکړی نه دی نو او روزګار شته نه. نو دا ځوان دا اوس چې موږ یې ګورو په یو نوي شکل کې سره په احتجاج دی او دغه کېږي هم دغه ځوان به ځي چې هر چا ورته پیسې ورکړی دی په ټوپک طرف ته ځي ځکه چې تنګ شي نو په جنګ شي. همدغه د نوجوان چې تاسو خبره وکړه ما ورسره تړلی شوی سوال دا دی چې زما چې کوم د صوبې حقوق دي د وفاق په ذمه باندې نو د هغې د غوښتنې آئیني او قانوني عدالتي پارلیماني لارې سیاسي لارې شته نو هغه لارې اختیارول پکار دي که نه موږ د راپاسو دا صرف دا یو کس نه یادو لکه دا هر پارټۍ دپاره که نه سړک به بندو او دغه به کوو تشدد طرف ته به ځو کومه لارې اختیارول پکار دي دې دپاره؟ اساس نثار صاحب به زه یم که دا ګړی موږ د توکو د 2014 نه مخکې خیبر پښتونخوا ته وګورو چې کله 18 ترمیم راځي صفي الله ګل صاحب هم د دې دلالت کوي او دلیل سره به خبره کوي او زه یم ثبوتونه هم لري چې څنګه به د پنجاب د اټک سیمې نه ګاډي راوړېدل او په صوابۍ کې به د سینجي نه ډکېدل ځکه چې د پروینشل اټونومي د لاندې صوبې ته دا حق ورکړی شوی و هایکورټ
دا حکم منلیو چې د آئین د لاندې د ګیس باندې ډومبني حق د دې صوبې دی. نو په پنجاب کې به د ګیس شارټیج او دلته خیبر پختونخوا کې به ګیس وو. همدغه رنګې بلا داسې ډپارټمنټس ډیوولو شو لکه کم چې ناری والي کې د خپل خور خپل اختیار اتلسم ترمیم زدا ګرما چې د هغه یو ډیر مضبوط پیشرفت و. د بده مرغه اوس بیا ګور د 2014 نه پس چې کوم ګوند په حکومت کې راغی دغه ترجیحات پښتنه خوره خیبر پختونخوا نه و. د 2014 نه پس د صوبه د تخت پنجاب د چړای د پاره او د قبضې د پاره د مورچه استعمال شو. او بیا هم دغه رنګ چې هر کله تخت پنجاب دی فتح کو او په مرکز کې هم د دې حکومت راغی او دا موږ چې په غټه چوکۍ باندې لکه انتظامی چوکۍ باندې هم د دې سیمې یو پښتون اعظم خان چې هغه وفاق ټول چلاو. تاسو بیا وګورئ چې د دې نه پس د 10 کاله اوس چې شوي دي 10 کاله شو ECC نه دی جوړ شوی پروینشن هایر ایجوکیشن کمیشن. اوس دا پرپچا واچو همدغه رنګه د صحت په میدان کې چې کوم مونږ ته ګټه راغلي وي هغه مونږ د MTI په شکل کې یعنی د صوبې په پیسو باندې نجی هسپتالونه چلول. که تاسو دا ماډل وګورئ دا تقریبا څه شان جوړیږي ځکه چې پیسې ورته صوبایي حکومت ورکوي او دلته کې په انتظامی امور کې منمانی ده. بالکل د هر هسپتال بورډ اف گورنر وی چې رورم خود مختار هغه آزاد دی. بالکل چې کم نرسنګ ډایریکټر با یا یو ځړه نرس به تاسو پر او خاصه ریپورټینګ کوي په دغه علاج کې زیات نه زیات تنخواه به 80,000 روپے و. اوس په سالور لکه او په 3 لکه په 2 لکه نرسنګ ډایریکټر اسسټنټ ډایریکټر او پته نه هغه ټول پیسې چې مرکز به درکولې اته دې طرف ته واړولې. ستا د BRT منصوبه چې په 32 ارب روپے یا 35 ارب پنجاب جوړه کړې و سلو عربونه د سیوا دا پیسې چا نه راځي دا خټک څه کوله کور نه راوړلې نو دا محمود خان څه نو مطلب دا چې اوس څه پکاري کوم لار اختیارول پکار دي تاسو څه تجویز دي سره ایدا مرکز نه ودا حق څنګه اخلي د صوبې ګوره چې هر کله د ملک آئین جوړېده جی 1973 کې نو یو وزیر اعظم یو دغه په مقابل کې یو لیډر اف د پوزیشن دا ډېر غټه ودا او هغه ولی خان. بالکل دی د قانون د لاندې د آئین د لاندې په دې ملک کې بدلون راوسته او بیا وخت تیرېده ورزنګونه را پاسېدل پاسونونه تاسو له بیا چې NP بهر کال په یو میاشت ورو د کالاباغ ډیم د پاره وي ځان پسې دا کو او بیا دا وی چې په خپل خوره خپل اختیار غواړم خپل حق غواړم او هم په دغه رنګ کې چې په لومړي ځل په فل فارم کې په کوالیشن کې راغلي خو موږ دا وکړل چې مشيري د عوامي نېشنل ګوند مشرانو کولا او اتلسم ترمیم پاس شو او ټول ګټه رااله هغه نه پس دا غي وینا دا او زموږ چې د دې صوبې په هان دي هغه دا و چې د اساس خو مروړو د دې حفاظت پوس کوي. نو زه دا غواړم چې پای کې ډېرې ګټه راغلي دي خو که څوک په پوي کې تاسو د اسمبلی ریپورټینګ کوي ته په ایمان د یو ممبر نه تاسو ایکسپټ 2 or 3 چې په بل پوي. بالکل دا خبره خو ټیک ده. مقصد دا دی چې لار آئینی او قانوني پکار د تشدد لار بهر حل نه ده پکار بل لار شته. ټیک شو جی ټیک طرف ته دی دای په ضد کې به تشدد وي. ټیک شو جی ډیر مننه فخر بھائی.